د نوخار علاقه په نظامپور کې یو واقعه شوې ده چې پکې 15 کسان مړه دي او زخمیان هم پکې شته دي. د نوخار د پولیسو مطابق دغه واقعه چې یو اتابله او یو صدام ګروپ د دوی ترمنځ راغلی ده او د دوی خپلو کې تنازعه وه چې په کوم نظامپور کې غیر قانوني مایننګ یو عمل روان وي د هغې په وجه باندې د پولیسو مطابق اوسه پورې په دې واقعه کې چې کوم دي 15 کسان خو مړه دي او زخمیان هم پکې شته دی. په مړو کې د 18 کالو یو ماشوم چې کوم دی هغه هم شامل دی او د هغوی نوم دی مهران او دغه شانته د پولیسو د وینا مطابق په دې سلسله کې کارروائی شروع شوې ده. د ملزمانو گرفتاری او هم چاپی والے کیږي او ورسره په علاقه کې په دغه دوران کې چې کله فایرنګ شروع شو نو زیاتره علاقه بنده شوله. ماشومانان په سکولونو کې محصور و، آبادۍ کې اعلانات هم وشو چې خلک د کوره نه روځي، خو دغه واقعه پولیس رپورټ کړې ده. تر دې وخته پورې 15 کسان په دې کې مړه دي، زخمیان هم پکې ډېر دي، تعداد سیوا دی. د پولیسو مطابق د ملزمانو د گرفتاری دپاره چاپی روانې دي او ورسره چې کوم قریبي سکولونه دي نو هغه هم دغه ټایم کې بند کړی شوي وو. سکولونه خو دوباره کولو شو، علاقه سزا پورې کلیر شوي هم ده او پولیس وایي چې د ملزمانو د گرفتاری دپاره کارروائی شروع کړې شوې ده.